أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. په تیر رکوع کې د ابراهیم علیه السلام واقعا موږ ویلې وه چې هغه له څه راغلي وو، میلمانه راغلي وو، هغه د بېخبري څه کړي، اظهار یې کړی وو. ابراهیم علیه السلام ویلي چې انا منکم وجلون، هغه فرشتې څه کړي وې، نه وې پېژندلي. په دې رکوع کې لوط علیه السلام در الله سبحانه وتعالی سره راستی فرشتې راستی. لوط علیه السلام دا خبره کوي انکم قوم منکرون. صحیح د دې څخه ښکاره کېږي چې نبي ته هم علم الغیب هغه نه حاصل، چې الله سبحانه وتعالی علم ورکوي هغه علم و نبي ته څه هغه حاصل. نو فلما جاء چې کله رالی آل لوط خاندان لره کونبین لره د لوط علیه السلام څوک رالو؟ المرسلون چې فرشتې رالې. قال انکم قوم منکرون، لوط علیه السلام ورته وویل چې دوی خو داسې قوم یاست منکرون چې هغه ناولده یاست، یعنې موږ ته نه پېژنو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون. لوط علیه السلام په قوم په عمل بد په یو غیر فطري عمل باندې څه اخته و. لوط علیه السلام دغه څخه د شرک څه به راګرځول، د بد عمله څه به څه کول راګرځول، او د عذاب په راتګ باندې به دوی څه کول خبرول، دوی به څه کوي عذاب به کوي، دوی به د عذاب څه کوي انکار کوي. نو فرشتو په جواب کې ورته وایي چې موږ د هغه خبرې لپاره راغلي یو چې د کوم عذاب متعلق دي په شک کې دي. قالو فرشتو ویلې بل جئناک موږ تا لره راتګ کړی دي بما كانوا فيه یمترون، د هغه شي متعلق چې د عذاب متعلق چې دغه متعلق د ستا قوم په شک و شبه کې څه دی ښکار دی. واتیناک بالحق او موږ راتګ کړی دی په حق خبرې سره په رښتیا سره. وإنا لصادقون او موږ څه رښتیا یو صادق یو. نو نور تفصیل ورته بیانوي فرشتې فاسري باهلک چې ستا پر قوم باندې عذاب را روان دی. فاسري باهلک په شپه کې ته وباسه د خپل اهل خپل کومبه خپل خاندان بقطع من اللیل د شپې په یوه حصه کې، د شپې په آخري حصه کې د خپل خاندان تابعدي څه وباسه. واتبع ادبارهم او چې د ستا کومبه د عذاب الله پاک بچاوي د روانه سي د دوی سره په منځ کې ته مه روانېږه، د دوی شاته څه روان سه چې دوی بېغمه سي د قوم او ستا د کومبې په منځ کې ته څه سي حایل واقع سي، د ستا کومبه بیا شاته ونه ګوري، هغو ته اطمینان سي حاصلي. واتبع ادبارهم د دوی شاته ته روان سه. ولا یلتفت منکم احد ستا په ګرد کومبه په خاندان کې دي شاته هېڅوک نه ګوري، د قوم طرف ته هېڅوک څه نه کوي التفات نه کوي رجوع دې نه کوي. وامضو حیث تؤمرون او تی روان اوسئ د هغې علاقې او خوا ته چې د کوم ځای ته څه کېږي امر کېږي. د لوط علیه السلام قوم چې دا په اردن کې موجوده اردن کې څه آباد و، صدوم علاقه نومېدله، په هغه کې د څه آباد و. هغه صدوم علاقه چېرته ده؟ اردن کې ده. او دې چې الله پاک د هجرت حکم ورکړی دی هغه د شام طرف ته ورکړی دی، د کوم ځای طرف ته ورکړی دی؟ د مصر طرف ته ورکړی. نو ته د کومبې سره روان سه، د شپې په آخري حصه کې روان سه او د کومبې او د قوم په منځ کې څه حایله سه، او قوم ستا کومبه دي ستا خاندان دي شاته قوم ته څه نه کوي رجوع نه کوي، شاته دې ګوري لا هم نه. وامضو حیث تؤمرون د اردن څه شام یا د اردن څه د مصر په لار ته څه روان سي. وقضینا الیه ذلک الامر او یعنی موږ په دا فیصله باندې لوط علیه السلام څه کوي خبر کوي ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین چې جړ د دا قوم مقطوع دا بسي پرې به مصبحین د سهار په حالت کې د شپې په آخري څه کې دی جن ووتو. په دا فیصله باندې فرشتو لوط علیه السلام څه کوي خبر کوي چې ستا د قوم جړ به د سهار په خوا کې څه کاټ سوی وي. وقضینا الیه په دا فیصله باندې فرشتو دې څه خبر کوي ذلک الامر په دا فیصله باندې په دا امر باندې ان دابر هؤلاء چې جړ د خلکو د قوم مقطوع مصبحین د سهار او خوا ته به داسې کاټ وي. اوس د شپې په اوله حصه کې وجاء اهل المدینة یستبشرون، دوی خو به الله پاک دا امر ورته وکړي چې دوی به د شپې په آخري حصه کې څه کېږي وځي. کوم خبر سو چې کلي لره علاقې لره وطن لره څوک راغلي دي، د فرشتې الله پاک د ښایستو ځوانانو په شکلو کې څه کړي وي راستولي. قوم چې خبر سو قوم په برایي باندې څه
اخته و په خوشحالي په منډه د لوط علیه السلام کور لرسوس رال وجاء اهل المدینة رالو د ښار خلک استبشرون ډېر په خوشحالي باندې قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون دغه عادت دا چې هر اجنبي سړی د دې علاقې د دې وطن له ورغلی دوی به بد عمل څه کوي هغه به ورسره کوي نو لوط علیه السلام ډېر پریشان اوس چې ان هؤلاء ضيفي چې دا خو زما مېلمانه دي فلا تفضحون زما فضیحت مه کوئ زما رسوایي مه کوئ د مېلمنو مخته واتقوا الله د الله څه وبېرېږئ ولا تخزوني او ما ذلیل او رسوا کوئ مه زما د مېلمنو ته څه نه وساتئ خاطر یې نه کوي عزت یې نه کوي قالو دا قوم ورته وویل چې ته خو خبر یې چې دا علاقې وطن ته څوک راسي بیا موږ نه پرېږدو اولم ننهک عن العالمین آیا مخکې ته موږ نه وې راګرځولی عن العالمین چې د اجنبي خلک ته خپلې علاقې لره څه مراوله قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين وای د نبي درجه د قوم د پلار او د دوی کور والا وي د دوی زنانې چې وي هغه د نبي د لور څه لري درجه لري نو هؤلاء بناتي چې دا زما لوڼې دي ان كنتم فاعلين کتی دا عمل کوي نو په هغه لار یې وکړي چې هغه جایزه څه ده لار د هغه حلاله څه ده لار ده د حرام ته څه مه کوئ د غیر فطري عمل ته څه مه کوئ ارتکاب مه کوئ ان كنتم فاعلين هؤلاء بناتي دا ستې کور والا وي دا ستې څه دي زما لوڼې دي ان كنتم فاعلين که ته څه کوونکي یاست دغه عمل یې بد کوونکي یاست نو په حلال طریقه یې څه کړئ هغه وکړئ یو وخت زه شهزاد صاحب موږ تللي وو یو علاقې له موږ څه سوی تشکیل سوی مطلب دا ایتونه زه وایم د هغې علاقې منظر د سړي مخ ته راسي هغې علاقې له چې موږ تللي وو په هغه کې په ګشت چې موږ وتلي وو چاکورو له موږ ورغلو او پلرو به راته ویلې چې پر موږ ګشتونه وکړئ ورسې موږ په بچیانو څه وکړي ګشتونه وکړي چې زموږ بچیانو ته موږ څه ورکړي ودونه ورکړي دي کوروالی پر کورو څه دي ناستې دي د کورو لره نه راځي مطلب هغه د کراچۍ علاقه و د کپړې غټ بزنس کاروبارونه د خلکو ډیولپ سوي وو انسان چې آسایش د انسان چې سرمایه او دولت څه کېږي هغه زیاتېږي انسان بیا سرکشي و بغاوت څه کوي هغه اختیاروي اوس پلرو ودونه ورکړي وو د الکوان د ورځې بزنس د شپې بیا فلیټونه نیولي په هغو کې څه کول شپه تېرول بیا اتفاقا هغه فلیټونه موږ په ګشت ورغلل په فلیټو کې مطلب یو پورتایش صوفي دغه سره تېر شي هغه زمانې چې که وي سي آر و که هر کیسه او سلسله و هغه شیان هلته هغه الکوان مشغوله د خپلو کورونو نه دوی څه پاتې وو وجه څه وه هغه بېتحاشه سرمایه بېتحاشه ثروت و دولت دا پر ګناه باندې څه کړي وو حالانکې چې دولت راځي سرمایه راځي الله نعمتونه څه کېږي زیاتېږي انسان په کار دی چې نور شکرګزاره دی څه کېږي جوړ شي لیکن انسان فطرت دا دی چې پر دا الله نعمتونه زیاتېږي په دې کې بغاوت سرکشي هغه څه کېږي زیاتېږي الا ماشاءالله نو قال هؤلاء بناتي لوط علیه السلام ورته وویل چې دا خو زما لوڼې دي ان كنتم فاعلين که دا عمل بد کوونکي یاست په حلال طریقه په جایز طریقه یې څه کوي وکړي لعمرک انهم لفي سکرتهم یعمهون ودلته الله سبحانه وتعالی جمهور مفسرین دا وایي چې د لعمرک د کاف ضمیر راجع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر مبارک باندې څه اخیستی دی قسم یې اخیستی دی جمهور مفسرین دا چې د عمرک څه مراد دا قسم چې الله اخیستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر مبارک سره څه کړی دی اخیستی دی او ابن عباس رضی الله عنه وایي چې په کائنات کې او په مخلوقات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات د قدر منزلت والا ذات الله پاک بل نه دی پیدا کړی بل هستی الله سبحانه وتعالی نه دی پیدا کړی دغه د الله سبحانه وتعالی د فرشتو په ذات قسم نه دی اخیستی د نور انبیا علیهم السلام په ذات قسم نه دی اخیستی او صرف قسم په چا باندې اخیستی په حضور صلی الله علیه وسلم باندې اخیستی د قسم متعلق قسم صرف الله په ذات سره د مخلوق لپاره او د الله په صفات سره اخیستل څه دي جایز دي بل ولې قسم په هغه شي باندې اخیستل کېږي چې هغه عظیم المرتبت درجه او مرتبت سي هغه لوړې تر الله سبحانه وتعالی غټه لوړه درجه د یو شي نشته د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم معانات کړی دي چې
چې په مور پلار باندې لا هم ته څه نسي اخیستلی قسم نسي اخیستلی قسم به صرف د الله په ذات سره د الله په صفات سره هغه هم هغه وخت چې انسان څه باندې پر حق باندې نه حقه قسم اخیستل هم څه دی سخترینه څه ده ګناه کبیره ده او پات الله سبحانه وتعالی هغه خالق کائنات دی هغه چې کوم قسمونه اخیستي دي هغه په هغه شان اخیستي دي چې د هغو شانو د عظمت اظهار الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه کوي او الله سبحانه وتعالی په هر شي باندې څه اخیستی قسم اخیستی مخلوق صرف د الله سبحانه وتعالی په ذات په صفت څه اخیستی قسم اخیستی نو لعمرک ای نبی علیه السلام ستا په عمر زما قسم انهم لفی سکرتهم چې بېشکه د قوم لوط فی سکرتهم یعمهون په د خپل خرمستۍ په د خپل نشه کی سرکشی کی یا مهون په اردو کې بهکته چلے جا رہے صحیح عبرت سره بلې په د خپل سرکشی کې څه کېدل اضافه کېدل فاخذتهم الصيحة مشرقين لوط علیه السلام خو الله سبحانه وتعالی څه ورکړي تسلي ورکړی وي چې ته زموږ فکر مه کوه موږ فرشتي یو دا قوم درسي یو د عذاب دپاره راغلي یو دا قوم به الله پاک څه کوي غر کوي او ستا به ستا د کومبې د اهل به الله سبحانه وتعالی څه کوي حفاظت به کوي فاخذتهم الصيحة مشرقين ونول یو صیحه مشرقین د لمر د راختو د اشراق په وخت کې مطلب مفسرین لیکلي چې دا صیحه توري یو صاعقه توري چې دا قومونه الله سبحانه وتعالی په عذاب سره څه کړي غر کړي دي دپاره صیحه یا د صاعقه د عذاب چې کوم اسمانه چې کوم عذاب پر دې باندې نازل شي هغه دپاره صیحه یا صاعقه تورې څه کېږي هغه ادا کېږي بس الله پاک په یو چیغ باندې دا څوک هلاک کو سهار په وخت کې فجعلنا عالیها سافلها جبرائیل علیه السلام راواستوي چې هغه وزر مبارک تر لاندې کړي فجعلنا عالیها سافلها پورته کړل چې پورته کړل په دا بله خوا یې واړول عالیها سافلها د مځکې سر یې څه کړي سافلها هغه یې لاندې کړل مطلب مځکې سر یې مځکې تیه ته بوته د مځکې تیه د مځکې سر ته څه کړل راوستل فجعلنا بیا موږ وګرځول عالیها د دې چې کومه لوړه مځکه وه سافلها هغه یې کښته څه کړل وګرځول او دلچسپ خبره دا ده د دنیا پیمایش کې د عام طور زموږ ستې علاقه د سطح سمندر څخه موږ وایو پر 2 میلو باندې څه ده 2 فوټه باندې څه ده لوړه ده او د سطح سمندر څخه انسان څومره لرې کېږي ډایورسټي بایو ډایورسټي هغه څه کېږي زیاتېږي هغه د نباتاتو په شکل کې هم زیاتېږي هغه د مخلوقاتو په شکل کې هم څه کېږي زیاتېږي سطح سمندر ته بري مخلوقات څه کم وي د سطح سمندر د شمالي علاقه چې لاړ شي دغه سطح سمندر ډېر لوړ دي موږ ته سطح سمندر څه ډېر لوړ دي دلته چې کومې جړۍ بوټیانې شته هغه چې سطح سمندر ته نږدې کومې علاقې دي په هغې علاقو کې جړۍ بوټیانې په دومره غټ ډایورسټي سره څه کثرت سره څه په تنوع سره څه نه وي موجوده صحیح او فجعلنا عالیها سافلها چې الله پاک دا لوړه مځکې ما چیرې وګرځول لاندې ما وګرځول چې هغه علاقه په اردن کې چې کومه علاقه ده هغه یو صحرا ده صحرا په څنګ کې اوس هم یو سمندر شته هغه سمندر څه ویل کېږي بحر میت ورته ویل کېږي یا ډډ سی ورته ویل کېږي یا بحر لوط ورته ویل کېږي اول خبره دا ده چې دا علاقه تر سطح سمندر هم څه ده کښته ده عام طور د سطح سمندر څه بري خشکي څه کېږي پورته کېږي لیکن دا علاقه تر سطح سمندر هم څه ده کښته ده او دویم تر اوسه پورې د هغه د اوبو اجزا په هغه کې څه دي کم دي د نور تیلو د مختلف شیانو چلته مطلب یو ماهیت وایي په دغه ورته چلته نه یو مایع نه یو مخلوق بحري مخلوق یو شی هلته څه نشي کولی ژوند نشي کولی نو فجعلنا عالیها سافلها بیا موږ وګرځول لوړه مځکه کښته وامطرنا علیهم حجارة ډبرې مې هم پر ورولې من سجیل کوچني کوچني کنکرې چې پر هغه د یو نوم څه کړی لیکلی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین الله پاک وایي بېشکه په دې کې نښانیانې دي للمتوسمین متوسمین هغه چاته ویل کېږي چې هغه د آیات قرآنیه هغه د آیات تاریخیه هغه د آیات انفسیه هغه د آیات آفاقیه څخه څه اخلي استفاده درس اخلي عبرت اخلي سبق څه کوي ځینې اخلي یعنې ان فی ذلک لآیات په دې کې څه دي مشرعین للمتوسمین
چې غور فکر لري هغه خلک متوسمین چې یو شي ته څه ورکوي توجه دهان ورکوي یو شي څه عبرت و نصیحت څه کوي هغه اخلي په اسانو الفاظو کې صاحب فراست صاحب عقل خل دپاره په دې کې څه دی نشانیان دي صحیح او دا په حدیث مبارک کې راغلي دي چې اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله چې د مؤمن نیک عمل کوي به الله سبحانه وتعالی لکه اولیاء ته الله پاک څه ورکوي کشف ورکوي صحیح دا شیان دي مخ ته الله پاک څه کوي حقایق څه کوي ښکاره کوي مؤمن چې نیک عمل کوي الله سبحانه وتعالی مؤمن ته څه ورکوي فراست ورکوي فراست وایي څه ته فراست وایي دې ته چې ظاهري قراین ظاهري نښانیانې دوی د یو شي د ماتې معاملې قدر وویني هغه دته د غټو حقایق څه ورکوي ادراک ورکوي نور عام خلک یې نه ویني لیکن د هغه ادراک دته څه شي حاصل شي په معمولي قراینو باندې په معمولي نظر باندې دته یو غټ حقایق د هغوی څه وشي ادراک وشي د هغه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست څه وویرېږي هغه د الله په نور سره څه کوي دید کوي یا بل الفاظ راغلي په حدیث مبارک کې چې اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتوفيق الله مؤمن د فراست څه وبېرېږي هغه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره څه کوي دید کوي نو ان فی ذلک لآیات په دې کې ډېر نښانې للمتوسمین د غور فکر والا دپاره او د اهل بصیرت دپاره او د اهل فراست دپاره وانها لبسبیل مقیم الله پاک په ښکاره لار باندې د دې بستیانې څه دي واقع دي چې د سعودي عربو څخه د عربستان څخه د حجاز مقدس څخه د شام طرف ته سفر کوي بس په اردن کې د دې بستیانې څه دي ښکاره دي دې مخ ته څه کېږي راځي صحیح د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې دارنګه بستیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک به څه کوي ښکته کوي او د خپل سوارلي دغه چې هغه به څه کوي تیز به کوي چې په دا ځای به په رفتار سره تیز اوس لیکن متقسمتي دا دا ځای اوس دوی څه جوړ کړی سیاحتي ریزورټ جوړ کړی سیاحتي مقام یې څه کړی دي جوړ کړی دي خلک سیر د تفریح لپاره ورځي هوټلان یې پر جوړ کړي دي دلته خلک څه کوي مطلب چې ماده پرسته خلک د آخرت څخه غافله خلک هلته څه کوي باقاعده دغسې ویډیوز هم راغلي چې دا هغه دی اوبه د انسان کثافت د وجې د کثرت کثافت د ډوبوي هم نه او اوبه کې کثافت دومره زیات دی چې انسان څه هم نه کوي د دې پر پراته هغه ډوبېږي نه هغه باقاعده د سیرګاه څه کړی دی جوړه کړې الله پاک وایي وانها لبسبیل مقیم چې د حجاز څخه شام طرف ته ځې ښکاره لاره دې څه دي واقع دي ان فی ذلک الآیة للمؤمنین او په دې کې نښانیان د اهل ایمان لپاره دا رنګه د یو بل قوم ذکر الله سبحانه وتعالی کوي وان کان اصحاب الایکة لظالمین چې په حقیقت سره اصحاب ایکه دا هم څه کوي ظلم یې کوي لکه د قوم لوط شرک کوي او دا غیر فطري عمل یې کوي اصحاب الایکه څخه مراد بعضې خلک وایي چې دا قوم شعیب یو کو د شعیب علیه السلام دوه قوم وو یو اصحاب مدین وو دویم څه وو بعضې خلک وایي چې دا اصحاب مدین اصحاب ایکه دا یو قوم دی دوه الله سبحانه وتعالی څوک رسولی دي شعیب علیه السلام رسولی دي بعضې مفسرین دا خبره کوي چې دا شعیب علیه السلام یو واره اصحاب مدین له ورواستوي الله پاک هغه څوک غر کې کو بیا چیر واستوي اصحاب ایکه له ورواستوي په دې کې خرابیانې چې به شرک او په نابطول کې کمی او رهزني لار نیول د مال محبت د دې زړه ته څه سوي شو سوي وو الله پاک وایي ان کان ایکه وایي هغه ګڼ جنګل نه هغه ته څه ویل کېږي ایکه ویل کېږي چې هغه د ځنګل والا خلک هغه هم څه وو د ظالمانو څخه په حقیقت کې فانتقمنا منهم د هغو څخه موږ څه واخیستې انتقام واخیستې بدله مو واخیسته وانهما لبإمام مبین هغه هم څه دي پر ښکاره لاره باندې څه دي واقع دي هغه سره دې څه اخیستی سي عبرت اخیستی سي الله تعالی دې موږ ټول ته پر دا ویلو اورېدلو د عمل توفیق نصیب کړي